مادي ځانګړې ده دا یو ډېر ښه هغه په دغه ریاست سره ډېر هغه ښه موقع ده چې دا موږ مخکې بوځو په دې کې زموږ دا موقف دی چې د افغانستان حکومت پکې شاملېدل پکار دي بغیر د افغانستان دا مذاکرات بې معنی और दे लपारा कोशिश जारी थी पाकिस्तान हुकूमत हम कई अमेरिका पके लग्या था और नोर मुल्कनम कई जे कोई बदे माने आमादा की जे बदे के अमन तरफगा देश को दामन हुकूमत जे अफगानिस्तान हुकूमत दे की शामिल थी और जो उम्मीद लरमा जे बदे के बाद पेश زما په خیال دغه دا ماغه شانتي دا به وسلام مسلسل په دې باندې کار کول غواړي ځکه چې افغانستان کې چې کوم اوس صورتحال دی او یو بدګماني فضا شته د پاکستان خلاف التاغشتي هغه د ریکورډ لپاره چې هغه د شینو زموږ دا دلته چې اوس موږ څه کوو لګیاو نو هغه سبا هغه باندې امني په وجه چې پاکستان یو مثبت کردار راکړي یو هدف پورې پوه شوی دی کوم د عمل تور باندې چې زموږ نور هیڅ اراده نشته امن غواړو چې امن نه پاکستان ته فایده رسي او د خطې ته فایده رسي نو دې لپاره زموږ دا خواهش دی چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې بل اعتمادي ده په دې کې دا د ختم کړی شي په حکومتي سطح باندې اسټابلیشمنټ په سطح باندې او ولسي سطح باندې دا خو د ډېر وخت داسې عوامو کې مختلفو تنظیمونو کې مختلف سوچونو دا هغه چې پکار دا چې ټول پښتانه خپل او هغوی دې په مینیمم داسې هغه دې باندې چې کم ټول په هغې باندې متفق کړي په هغې لپاره آواز اوچت کړي نو موږ په دې کې دا پهل کړی دی او غواړو چې داسې یو پروګرام یو هغه د ایجنډه دې جوړه شي په هغې باندې بیا سربراهي هغه دې وشي په هغې کې چې بیا نور کم ګوندونه یا داسې تنظیمونه دي چې هغه شاملون دي هغه باندې بیا وروسته خبرې کېدي شي دې سره به یو اواز د پښتنو موثر شي او موږ به د پښتنو صحیح مانو کې راوي چې څه مسلې دي په هغه باندې یو موقف مخامخ شي افتاب خان دا راته چې دغه مخکې چې کوم د افغانستان کې د پیس د بر د تګلار او د افغانستان د پاکستان چې کوم دغه خارجه پالیسي او دغه پلان کې نو پای باندې دا بدګماني کېدل چې پاکستان چې هغه لاسوخنه کوي په افغانستان کې څومره حد پورې بیا دغه پالیسي چې زموږ د پاکستان دغه بدل شوی او بل دا هم ویل کېږي چې وایي چې انډیا چې دغه په کار ده چې په افغانستان کې دغه کوم د پیس سٹارټ کوي کېږي چې هغه په دې کې شامل شي دې باره کې تاسو ګوره دا دې وخت کې دا کوم صورتحال چې جوړ دی چې امریکا جنگ فالت امریکې خو طالبان سره چې هغه دې تر باندې راځي او دا یو موقع ده زموږ لپاره خدا هغه د چې دا افغانستان کې امن راشي زموږ کوم دغه فعل دې لپاره زما په خیال دې ځای کې چې کوم سوچ او فکر دی هغه ټول دا دی چې مونږه په دې کې کومک وکړو او صحیح مانو کومک وکړو تاسو کومک وکړو چې دا مسله چې دا مخ په وړاندې وځي دې کې د هغه ستاسو بل هغه بدل چې جواب درکم چې دې امن مذاکرات مخکې وکړو لپاره چې هر یو هغه کې کومک کولی شو اخیرا تاسو افتاب خان ماهرین دا وایي چې طالبانو کوم موقف خپل کړی چې موږ د افغان ګورنمنت سره خبرې نه کوو نو هغه وایي چې کله پریزیډنشل الیکشن وشي دا غي نه پس چې کله بیا دا خبرې وشي نو هغه به اثري ځکه چې نوې پریزیډنټ کله راشي آیا یا هغه دا خبره مني یا به نه مني دې باره کې تاسو
ګوره هغوی موقف دا دی چې د افغانستان کوم حکومت چې دی هغه د امریکې دغه ځای نه منتقلي نه غواړي او هغوی وایي چې امریکې فوج دې هلته وي د افغانستان اوس دا موقف دی هغه وایي چې په دې باندې خبره کېدی شي داسې خبره نه ده موږ غواړو چې موږ هم دا غواړو چې هغوی دې وکړي او یو ځل دا الیکشن چې وروسته کړی شو نه دې لپاره وروسته کړی شو چې دوی دې پکې حساب اخلي چې یو ځل الیکشن وشي هغې نه پس طالبانو سره بیا د خبرو پته شي موقع راځي او که نه راځي دې وخت کې خو داسې یو هغه فضا ده چې ټول دا غواړي چې مذاکرات وشي امن دې راشي بیا د صدارتي انتخابات مننه. Thank you.